د سېنات د الیکشن لپاره د پی ټی آی د لیډرشپ په یو بل کې ډېر زیات اختلافات راغلي دي. د پی ټی آی او عمران خان مخالفین په دې اختلافات باندې ډېر زیات خوشحال هم دي. ای غواړي چې د پی ټی آی په دې لیډرشپ کې نور هم اختلافات راشي، ځکه حکومت وایي که چېرې د خپلو کې وران شي نو زه د به ځان له یو څو ایم ان ای ام پی ای راواړم نو زما به نور هم پوزیشن مضبوط شي جی، او په څه خبره باندې نور دی له خوشحالي ملاویږي، په څه خبره دی له فایده را په هغې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. خو د پی ټی آی ورکرز چې کوم دي ای غواړي چې د سېنات د الیکشن لپاره د سېنات د انتخاباتو لپاره عرفان سلیم او خرم زیشان ته د پی ټی آی د طرفې ټیکټونه ملو شي. عمران خان هم دې حوالې سره تفصیلات جاری کړي دي، په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. او بل د انتخابات کې پس مقابله به چا وي، آیا بلا مقابله انتخابات کې دی چې کنه حکومت او اپوزیشن د سیټونو تقسیمولو هم یو پلان جوړ کړی دی چې الیکشن به ونکو او سیټونه به په یو بل کې تقسیم کو. په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. د پی ټی آی چې کوم ورکرز دي نو هغوی هم لیډرشپ نه غټ سوالات کوي، لیډرشپ باندې سوالات اوچتوي، په لیډرشپ باندې تنقیدونه کوي. بل یو پارټۍ کې هم داسې نه کېږي، بلې پارټۍ لیډرشپ چې څه فیصله وکړي بس هغه د هغه کارکنانو ته هم منظور وي. خو د پی ټی آی لیډرشپ د پی ټی آی کارکنان واحد داسې کارکنان دي چې دوی له عمران خان شعور ورکړی دی. نو دوی تنقید کوي چې یو کس کرپټ یو هغه له ټیکټ میلاویږي لا یو د پی ټی آی لیډرشپ غلطه فیصله کوي او کارکنانو ته پته لګي نو په سوشل میډیا پې خو کلیام تنقید کیږي. د پی ټی آی ورکرز غواړي چې خرم زیشان او عرفان سلیم ته د ټیکټ ورکړل شي د سېنات الیکشن لپاره، ځکه را دواړه چې کوم دي نظریاتي کارکنان دي او دوی له ټیکټ ځکه ورکړل شي چې دوی په هر احتجاج کې د پی ټی آی سره شانه بشانه ولاړو، دوی هر احتجاج کې پی ټی آی سره ودرېدلي دي. بل طرف ته مرزا افریدي، نورالحق قادري، مشال یوسفزۍ د هغوی پارټۍ کې داسې څه کارنامه نشته، خو پی ټی آی غواړي چې دوی له ټیکټونه ورکړي. نو د پی ټی آی کارکنان په دې باندې اعتراض کوي او خاص کر مرزا افریدي باندې ډېر غټ اعتراض کیږي، ځکه مرزا افریدي د مخکې د پی ټی آی سړی خو چې کله پی ټی آی باندې سخت وخت راغو نو د پریس کانفرنس کو پی ټی آی یې پرېښه، نو ځکه د پی ټی آی کارکنان چې کوم دي تنقید کوي. دې حوالې سره علي خان هم ویلي چې عمران خان پارټۍ ته هدایت ورکړي دي چې د ټیکټونو تقسیمولو کې مشاورات ضرور وکړي، په مشوره باندې ټیکټونه ورکړي. نو بیا ډایرک اچانک بیرستر سیف بیان ورکړ چې عمران خان دا نومونو منظوري ورکړي ده چې دې کسانو ته مطلب ټیکټونه ورکوي. نو بیا لیډرشپ کنفیوز وو، ایم وچ څنګه مطلب اوس خو علي خان داسې بیان ورکړو چې تاسو مشوره وکړئ، لیډرشپ ته وي تاسو مشوره وکړئ او لیډرشپ وایي چې نه او نومونه عمران خان ورکړي دي. نو بیا کارکنان خامخا هغوی بیا پی ټی آی چې کوم ورکرز دی په پېښور کې د عرفان سلیم په حق کې احتجاج هم کړی دی چې عرفان سلیم له دې دغه سېنات الیکشن ټیکټ ورکړل شي. په دې د پی ټی آی مخالفینو هم ډېر زیات خوشحال چې په پی ټی آی کې اختلافات راځي. پی ټی آی اختلافات کې دوی په ځکه خوشحالېږي چې دوی له فایده داره چې که چېرته ایم ان ای ام پی ای ځان ته راوړئ. بل ذرایع چې کوم دی هغوی دا خبر ورکوي ذرایع چې ټوټل 11 سیټونو باندې به اوس د سېنات الیکشن کېږي. نو اپوزیشن حکومت ته ویلي دي چې 15 سیټونه تاسو واخلئ او 15 سیټونه به موږ واخلو او 6 سیټونه به ستاسو شي، نو الیکشن به نه کوو، بلا مقابله به دا سیټونه خپلو کې تقسیم کو. ذرایع حکومت ته مطلب او دې ته ذرایع دا خبره کوي چې دې ته حکومت هم تیار شوی دی، دې افر ته حکومت هم تیار شوی دی، ځکه حکومت یریږي چې هسې نه زموږ ایم پی ای بل څوک واخلي، زموږ نه ایم پی ای ایم ان ای کم شي نو دا حکومت ته هم خطره ده. نو حکومت وایي زه بغیر الیکشنه به دا سیټونه 6 ماله میلو شي او 15 به اپوزیشن ته میلو شي، نو دې کې د حکومت فایده ده. نو ذرایع وایي چې حکومت دې فارمولې له تیار ده، بلا مقابله د سېنات د الیکشن دا مسله به دی حل کړي. خیر په دې ویډیو کې د اپډیټس دې حوالې سره تاسو سره رایل درئ کمنټ لازمي وکړئ.